مطلب تاسو به حیثیت یو ترجمان د اشاعت د تبلیغ میشن څنګه ورته ګورئ؟ د تبلیغ میشن بلکې د هر جماعت میشن زه یادوم، صرف د تبلیغ جماعت نه چې کم جماعت کې کمی او زیاتی ټولو کې وي، که هغه ما کې دي کم د قرآن حدیث سره خلاف وي، زه خپلو بچو ته وایم چې زما په هغې کې تابعداري مه کوئ. زما خپلو بچو ته، مدرسې ته، کشرانو ته، ټولو ته دا دی. دغه شانې څه کمی په هر جماعت کې شته دی، کم کمی وي په هغې کې نه، چې کم صحیح اصول دي، دعوت دی، خلکو ته میشن د قرآن او د سنت او یا د مونځ او د تلاوت او د ذکر هغه ورکوي. بېشکه په کار ده چې خلک دوی سره خپل وختونه قیمتي کړي، ذکر فکر ته راوړي، مونځ اودس زده کړي. ها چې کم ځینې عقاید داسې دي، نظریات داسې دي چې ځینو کتابونو کې لیکلي دي، دې کې بیانېږي، یا ځینې مشرانو په خوله باندې، د کشرانو په خوله باندې، نو په کار دا چې یو تحقیقي کمیټي وي په تبلیغیانو وروڼو کې. نو زما خپلو وروڼو ته، کشرانو ته، ټولو ته دغه پیغام دی چې کم صحیح عقیدې نظریات دي، کم صحیح دعوت دی، ټول دوی سره په دې کې موږ ټول ملګري یو، شریک یو. کومه خبره زما کمزورې ده زما مه منئ، که د تبلیغیانو وروڼو کمزورې ده د دوی مه منئ. چې کمې قرآن سنت سره کومه خبره ټکراو وي، امامانو زموږ مشرانو ویلي دي فضربوه علی الجدار. پوه شوئ؟ نو به هر حال موږ د جماعت تبلیغ خلاف نه یو، دا زموږ وروڼه دي، بهترین میشن دی تر څو چې د دوی نظریات اعمال په قرآن سنت مطابق وي. نو زموږ به سر چشم زموږ وروڼه دي، ها کمې زیاتې وي د هغې مطابق موږ د خپل فهم د علم مطابق به اصلاح ځکه کوو چې موږ هم قرآن په قیامت کې مسئول یو، موږ نه به هم الله کریم تپوس کوي. جی